لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات العرب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظیم و صدق رسوله النبی الکریم الامین. ہزار عالم درستا کے ہر آن محبوبہ لگے لگے کڑم شنصیب میں دا ایمان محبوبہ دا کائنات جملہ ذرے کمی روح نکری رب پا ہر نفس قسم پر رب تانا قربان محبوبہ ازل نتر ابد ہر دم دا رب دا علم پشمار وید تکرار پڑیر تعظیم دا حق بیان محبوبہ او دا زل سر دسترگو تور در قربان زسر دا پلارو مور در قربان او قربانی میں استاد در پخاک نصیب شاہ ہزار زل در رب دلور در قربان او ہم داستا خخوی میں تا توسیلہ دے زمان نشتا اثر نور در قربان او دا مولا دا پار لاس را کچ پاسم پات شویم دا زور در قربان دا محمد امین غمخور بے لتا نشتا دا محمد امین غمخور بے لتا نشتا اے دا خوار زار غمخور در قربان. درود شریف شوق و محبت سرور. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك سیدی یا خاتم النبیین. دیر عزت مندو قدردانو مشرانو کشرانو در رب لا یزال اور رب بے نیاز لاکھ لاکھ شکر ندی چی منگو تاسوی دوانو جہانو دا سردار آقا نامدار دا خپل امت غمخوار دا خپل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا امت کے مومنان مسلمانان پیدا کرو پا جمع الحمدللہ. قدردانو کله چې رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول د بعض مسلمانانو پس خبره باندې جګړه راغله او هغه بیا دا خبره وکړه چې کومه قرآن عظیم الشان بیا را نقل کړې ده لئن رجعتم الی المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. نو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ مبارک هغه صحابي و چې د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک لراغې او بیا حضور علیہ السلام مبارک ته وویل چې دغسې عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین داسې خبره کړې ده. محبوب علیہ السلام چې کله دې راوغوښته راوغوښتو نه پس ده وی چې دا ما باندې دروغ وایي ما داسې خبره نه ده کړې او که نه ده سره څه ګواه وي نو ګواه دې راولي او ما باندې دې پیش کړي. حضرت زید ابن ارقم سره د دغې موقع ګواه نه و نو هغه مبارک ګواه رانوستی شو او د په دروغه باندې د حضور علیه السلام مبارک په جناب کې قسمونه وخوړل او په قسم باندې وویل چې ما دا خبره نه ده کړې داسې. زید ابن ارقم فرمایي چې زه ډېر سخت د ځان سره ملامته شوم او د ډېرې ملامتیا نه مې دا سر ټیټ کو بهر ته ووتم او چې بهر ته ووتم نو بیا چې په لاره باندې روان وم نو بیا مې سر ټیټ کړی او ما وی چې هسې نه څوک صحابي راله مخې له راشي او ما ته دا ووایي چې ګواه در سره نو حضور ته دې ولې دا خبره کوله. وی ما سر ټیټ کړی او په دې سخت تشویش کې وم چې په دې کې محبوب علیه السلام او زم په خپل سواري باندې ناست وم وی چې په دې کې حضور علیه السلام مبارک چې ما وکتل نو وی زما پسې شاته حضور مبارک سواری باندې را روان و چې کله زما نه مخکې کېده نو محبوب علیه السلام دا خپله سواري ما ته رانږدې کړه او چې کله یې رانږدې کړه نو د رانږدې کېدو نه پس حضور علیه السلام مبارک وی داسې زما دا غوږ داسې ونیوه او چې کله یې زما دا غوږ ونیوه نو دا مخ مبارک یې ما ته رانږدې کړه وی زما مخ یې خپل ځان طرف ته کړه او چې څنګه ورته زه داسې مخامخ شومه نو په دغه وخت کې حضور علیه السلام مبارک ما ته مسکی شو. چې څنګه راته حضور مبارک مسکی شو او بس بیا حضور مبارک هېڅ نه وی حضور مبارک ما ته یې وکتل زما غوږ یې داسې ونیوه زه یې ځان ته داسې راواړولم او بس مسکی شو راته او بیا حضور مبارک مخکې لاړه. زید ابن ارقم قسم خوري
چې ما ایمان راوړی دی او بیا د ایمان نه پس چې زما څومره ژوند و او په دې کې به ما څه کول، څومره به مې عبادتونه کول، څه به مې کول، قسم یې خوړلی دی چې دومره د خوشحالۍ لمحه نه په ما باندې راغلی ده او نه به راشي. لکه چې محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک په دقه وخت کې ما ته مسکی شو او په خپله مسکا باندې ما ته جواب راکړ چې گویا که هغه منافق دی په دې دربار کې څه پټېږي، په دې دربار کې پټېږي نو څه پټېږي، دا خو هغه دربار دی چې علماو خبره لیکلې ده او دا زموږ عقیده ده چې اذ لا فرق بین موته و حیاته فی مشاهدته لامته ومعرفته باحوالهم ونیاتهم وعزائمهم وخواطرهم وذلك عنده جلی لا خفاء به. ته د ایمان په کومه مرتبه کې او زه د ایمان په کومه مرتبه کې الله کریم جل جلاله محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک لره دغه علم هم ورکړی دی او هغې د امت د زړونو په دغې دننه خیالاتو باندې الله کریم جل جلاله چې هغه رب دی او چې وغواړي خپل محبوب له هغه څه ورکوي چې ستا وهم و ګمان کې هم نشته، په هغې باندې خبردار کړی دی. نو ته په هغه دربار کې ته راځې او بیا دا وایې چې ما قسم وخوړه، نو ګوندې دا خبره به پټه شي او داسې به وینه. محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک له خو الله کریم جل جلاله هغه څه ورکړي چې په دې دربار کې څه پټېدل. محبوب علیه السلام وړاندې د مونځ کوي او مانځه نه پس چې صحابو ته راتاویږي ورته فرمایي چې ای صحابو ستاسو رکوع او ستاسو خشوع په ما باندې پټه نه ده، والله ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم. رکوع د مانځه ظاهري حالت دی چې گویا که تاسو چې زه اگر چې مخکې ګورم خو الله دا طاقت راکړی دی چې څنګه زما مخکې نظر لګېږي دقه رنګ زما رستم نظر لګېږي. زما او ستا د سترګو یو حده پورې یو انتها ده چې داسې ګورو نو موږ وایو دا اسمان دی، خو دا خو اسمان نه دی، دا خو زموږ د نظر آخري انتها ده چې چېرته زموږ نظر ختم شي، بس هلته کې موږ ته یو دند ښکاره شي بیا بل څه نه ښکاري. خو چې کوم محبوب علیه الصلاة والسلام په شان الله دا ورکړی دی چې کله ناس په مدینه منوره کې دی اوبره نظر کوي صحابو ته فرمایي اتت السما، زما صحابو اسمان چنګارې وکړه نو اوریم د اسمان چنګارې او بیا وجم بیانوي ګوریم چې د الله کریم جل جلاله فرښتې دي چې دومره هجوم دی په دې اسمان باندې چې یو لیش ځای خالی داسې نشته مگر په هغې باندې د الله فرښتې الله کریم جل جلاله ته سر په سجده باندې ښودی دی. په هغه در کې هغه لګیا دی دروغو باندې قسم خوري، نو ښکاره طور باندې خو هغه قسم وخوړه او ښکاره باندې ووي چې دا خبره ما نه ده کړې. او د حضور علیه السلام مبارک غلام زید ابن ارقم خدا سے و چې هغه سره د موقع ګواه نه و، نو د ګواه مطلب خدا نو چې دا واقع شوې داسې نه ده، دا واقع شوې داسې نه ده، واقع خو شوې وه خو ده سره ګواه نه و، چې ګواه ورسره نه و او دې زړه کې چې کوم دی لږ ملامته شو چې گویا د حضور علیه السلام په دربار کې دا وګوره ما مقدمه پیش کړه خو دفاع مې ونه کړې شوه. او بیا کله محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک مخه کې راغی نو د ده دغه ملال او ملامتیا حضور مشاهده کړه او د هغې نه پس چې مشاهده یې کړه نو بیا یې د هغې نه پس چې ورته کومه مسکراهټ کړی دی نو تاسو یقین وکئ باباجي امیر المجاهدین فنافی خاتم النبیین قبله باباجي خادم حسین رضوی رحمت الله تعالی علیه ونور الله مرقده الشریف هغه مبارک به فرمایل وی د صحابو د ټول جون متا دا وه چې هغوی به وی چې موږ څه عمل داسې وکړو چې په هغې باندې حضور خوشحاله شي او چې کله به حضور خوشحاله کړه نو د حضور د خوشحالېدو چې کوم قیمت دی نو دا بیا په مخ د ځمکه باندې بل نشته، په کائناتو کې بیا د دې قیمت نشته. حضرت سعد ابن معاذ چې حضور د بدر په میدان باندې خوشحاله کړی او کله دا مبارک په رګ اکحل باندې ولګېده او دی مبارک د هغې نه شهید شو نو دا ډېر ځوان و د 37 سال عمر و. نو مور بیبي چې راله او د دې خپل ځوان بچي خبرې واورېده نو ډېر زیات یې جړل. محبوب علیه السلام ورته وفرمیل ابی ته ولې جاړې، هر چا سره الله په خپل انداز باندې به ملاویږي خو کائناتو کې ستا بچی داسې دی چې ده سره رب په کوم انداز باندې ملاویږي داسې چا سره نه دی ملاو شوی. څنګه ورسره ملاویږي؟ وی په داسې حال کې د الله دربار ته لاړه چې الله ده ته خوشحاله او دی الله ته خوشحاله.
بیا به امیر المجاهدین وجه بیانوله وی به د دې وجه څه ده الله ورته ولې خوشحاله و وی الله ورته ځکه خوشحاله و چې د بدر په میدان باندې حضور خوشحاله کړی د بدر په موقع باندې حضور خوشحاله کړی حضور چې خپلو جانثارانو ته وکتل چې دې سره خو صرف 8 تورې دي د جنگ دپاره تورې نشته نیزې نشته او د جنگ دپاره ساز و سامان نشته افراد کم دي 315 په موقع 313 کې خدا باقی حضور په خپل اختیار باندې بیا بدر کې شامل کړي 305 په موقع باندې دي او د 1000 مسلح مقابله ده چې 1000 ورسره تورم دي نیزیم دي جنگي ساز و سامان هم دی اوخانې د علالولو دپاره راوستي دي غوښې دي دلته کجورم نشته د خوراک دپاره او په دومره تیاری باندې راغلی دي حضور تپوس وکړه چې زه د خپلو غلامانو نه خو تپوس وکړم چې جنګ به څنګه کوئ تاسو دا راته ونه وایي چې قربان اول راله تورې پیدا کا جنګ خو په وسله باندې کیږي مونږ خالی لاس باندې به څه وکړو هغې سره خو چې حضور کله تپوس وکړه نو 2 صحابو جواب ورکړی دی یو مقداد بن اسود ورکړی دی او یو حضرت سعد ابن معاذ ورکړی دی او چې دی کله ورته ووایي چې یا رسول الله که زمونږ نه تپوس کوې نو بدر خو مخامخ دی قربان حکم کوه مونږ دې ته نه ګورو چې مونږ سره تورې دي ستاسو مبارک وډري نو مونږه د خپل اسونه سمندرونو باندې ورچو او مونږ د قیصر او کسرا سره جنګیږو بدر خدا دی د وخت ځان ته به لوی طاقت وې مونږ هغې سره جنګیږو نو بدر خو بالکل مخامخ دی حکم کوه وی چې کله دا خبره وشوه نو د دې نه پس صحابه فرمایي د حضور حالت دا شو چې اشرق وجه النبی صلی الله علیه و آله وسلم د حضور علیه السلام مخ مبارک د ډېر خوشحالۍ نه نورم په پړقېدو شو حضور مخ مبارک سم ډېر ښایسته و عاشق صادق فرمایي وجه الجمیل پتا ختم زیبایی حبیبه وجه الجمیل پتا ختم زیبایی حبیبه او سترګې د تورې د مازاق په سلایي حبیبه قسم دې تکوي یعقوب او زلیخې لیدلې و بترهیر د یوسف دلربایي حبیبه او په زړه سورې کړو ستا هجران محمد امین یا نبی ته د خدای دپاره وکړه دوایي حبیبه حضور علیه السلام مبارک خو اسم دومره ښکلی و چې د محبوب علیه السلام حسن ته خو نورم نشو کتی اب هم ماند شو د حضور علیه السلام مخ مبارک خو اسم داسې و عبدالله ابن سلام فرمایي که زمونږ په وړاندې جانان مبارک سپوږمۍ نوې 2 ټوکړې کړې آیات بینات نوې راغلې د حضور علیه السلام د زبان مبارک او د لعاب مبارک باندې ترخی اوبه نوې خوږې شوې د حضور مبارک په لاسو مبارکو باندې وتې سترګه واپس په ځای باندې نوې سالم شوې د حضور علیه السلام په لاسو کې کاڼو کلمې نوې ویلې د حضور په وینا باندې زناورو د حضور غلامۍ اظهار نو کړی ونې په سجدو باندې نوې راغلې دا یو څیز هم نوې هغه مبارک به قسم خوړه چې صرف د حضور علیه السلام مخ مبارکم د دې دپاره کافي و چې موږ په دې مبارکو باندې ایمان راوړی ښکته پورته رڼایي د ستا د حسن په هر ګل کې صفایي د ستا د حسن او دا بلبل چې صبح و دم په زوره جاړي دغه واړه ګویایي د ستا د حسن او زلیخه وه که یعقوب په تا شیدا و جمع لویه شیدایي د ستا د حسن او دا چې توره شپه په هر ورځې سبا شي دا جلوه هر سبایي د ستا د حسن او زه محمد امین د خپل زړګي ممنون یم چې پکې تمنایي د ستا د حسن وی د حضور خوشحاله کړی حضرت سعد ابن معاذ حضور خوشحاله کړی نو رب چرته بیا داسې کول چې دته به په خوشحالۍ هغه صله به یې ورله نه ورکوله او د هغې هغه بدله به یې ورله نه ورکوله محبوب علیه السلام ورته فرمایي ته مه خفه کېږه په داسې حال کې ورسره رب ملو شوی دی چې رب ورته خوشحاله و چې زما د بنده نن مال را روان دی عزتمندو یاد ساتئ زید ابن ارقم فرمایي چې دا یو مسکانو او دا د صحابو د ټول جن متا وه ځکه به عبدالله ابن مسعود فرمایل چې کاش چې زما دا ټول عبادتونه زما دا ټول نیکۍ دا صدقه شوې د دغې جملې چې کومه جمله حضرت مقداد د بدر په ورځ باندې حضور علیه السلام مبارک ته ویلې وه ولې چې د دغې جملې نه پس حضور باندې خوشحالي راغلی ده محبوب علیه السلام په دې جواب باندې خوشحاله شوی دی ځکه به باباجي فرمایل وی به د غیرت په خبرو حضور خوشحالیږي د غیرت په خبرو باندې حضور خوشحالیږي دا مبالغه نه ده چې انسان وایي چې زه به د اسلام جنډه په ټوله دنیا باندې انشاءالله زه به مونږ به د اسلام جنډه په ټوله دنیا باندې
سکو اوچتو او مونږ به داسې کوو مونږ به کشمیر فتح کوو مونږ به چې کم دی دا کوو نو بل سړی ورپسې په خندا شي چې زمړه ستا اوقات څه دي مسلمان له خو الله ډېر لوی طاقت ورکړی دی حاجي صاحب د تورنګزو ټول بر صغیر پاک و هند نه په یوازې باندې فرنګې تختولی دی او نن هغه په خپل تاریخ کې لیکلی دي چې زه نه عدم تشدد فلسفو ویستیما نه احتجاجونو ویستیما نه ریفرنډوم ویستیما زه چې وښکلی ما زه د حاجي صاحب تورنګزو د جهاد جذبې وښکلی ښکاره د دې مبارکو تصویر لګولی دی او تاریخ یې ورسره لیکلی دی چې دا هغه هستی ده دا هغه شخصیت دی چې د موږ له تنې تنها شکست را کړی دی د موږ له تنې تنها شکست را کړی دی د باباجي صاحب مبارک تصویر په انګلینډ کې لګېدلی او په هغې سره تاریخ لیکلی دی چرچل چې کوم خپل یاداشت لیکلی دی په هغې کې دا خبرې لیکلي چې زمونږ سره توپ او هغه کار نه دی کړی لکه د دې مجاهدینو سره چې په لاسو کې کوتکو کم کار کړی دا عزتمندو څه دي دا د مسلمان نو د غیرت په خبرو به حضور خوشحالېده محبوب علیه السلام ورته دا نه وی چې د بدر دپاره مونږ سره په لاس کې تورې نشته او ته خبرې د قیصر او کسرا کې حضور د خپلو غلامانو د غیرت په دې جواب باندې خوشحالیږي ځکه ډېر خلک داسې وي باباجي به وی فرمایل به وی به چې په لاس کې توره نشي راغستی نو د حضور د تلوار نفي به بالکل نه کوي ډېر خلک داسې دي چې هغه منبر باندې کینی چېرته ټي وي باندې کینی هغه د اسلام تشریح نشي کولی چې د تلوار خبر اوري په هغه باندې رب راځي نه نه دا خو اخلاقو باندې پیلاو باباجي مبارک به فرمایل چې اسلام په اخلاقو هم پیلاو دی اسلام په تلوار باندې پیلاو دی دا خو ته دې ځای له راغلی اسلام دې په داسې انداز باندې پیش کړه چې نن هغې لګیا دي مسلمانان ټوکړې ټوکړې کوي پرون هم اسرائیلو په پناهګزین کیمپ باندې حمله کړې ده چې چېرته کې بې یار و مددګار مسلمانان صرف پناه یې اخیستې ده او د هغې د پاسه چت هم نشته څوک په خیمو کې څوک په پلاسټکو کې سکې سکې اوسېږي او هغې باندې ورغلي دي حمله یې پرې کړې ده او په هغې کې دومره مسلمانان کثیر تعداد کې شهیدان شوي دي د هغې باوجود په ټوله دنیا کې مسلمانان دهشتګردي کفار دهشتګرد نشو ځکه به باباجي مبارک د اقبال دا شعر وے کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ هغې به وی چې دا مسایل چې کوم دی دا درته مخې مخې تکوي چې روټۍ به دا چلو شي روټۍ سره به دا چلو شي امپورټ به داسې شي ایکسپورټ به داسې شي تعلقات کو خراب شو اقتصاد به دې ځای ته ورسي باباجي مبارک به فرمایل دا صرف ستا د دې پنجو کې د غلامۍ هغه ذهنیت قبلولو دپاره بهانې دي دا به اقبال فرمایل کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ هغه چې کوم مسایل دي دا ورته بهانه جوړوي نو تاسو څه وایئ چې معیشت ضرورت د صحابو نه روټۍ هغې نه خوړه هغې ته د خپل بچي نه هغوی ژوند نه تېرو خو د هغې باوجود چې صرف په یو لنګ کې د قیصر و کسرا مقابلې له راوتي دي نو اقبال فرمائی سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بند مومن کبھی زری سے نہیں اگرچہ زر بھی ہے دنیا میں قاضی الحاجات جو فقر سے ہے میسر تونگری سے نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں اگر جواں ہو میرے قوم کی جسور و غیور قلندری میرے کچھ کم سکندری سے نہیں او ای که په دې دنیا باندې د اسلام جنډه اوچته شوې ده نو هغه په اسبابو نه ده اوچته شوې چې مسلمانانو سره هغه وخت کې اسباب ډېرو کفارو سره نه اسباب خو همیشه هم کفارو سره اسباب وسایل خو همیشه هغې سره مسلمانانو سره د اسلام طاقت د حضور د عشق او د وفا طاقت دا لازوال د دې دپاره شکست ممکن نه څنګه کیدی شي چې صرف 465 مجاهدینو باندې باباجي مبارک په 47 48 کې لاړ شي صرف یو لس ډزې ټوپکې ورسره خپل ساده بغیر تربیت یافته عام مجاهدین دا د 400 دی او دا د ثوابی دی او دا چې کم دی د مانیری دی او دا د دې ځای دی او دا د دې ځای دی دا ورسره روان شي او تر سرینګر پورې په لکونو افواج په شا باندې کې او سرینګر پورې بلکې د سرینګر په دروازه باندې دستک ورکوي د انډیا د دہلی ریډیو نه اعلان کیږي چې فال اف سرینګر وشو یعنی سرینګر زموږ لاسو نه ووته مجاهدین راغله 2 میاشتې خالی پروتو منتونه کول د نور فورس ته چې راشه ځای مو قبضه کړی دی وای خلی با خپله قبضه برقرار وساتی دا عزتمندو چې کیږي په څه باندې کیږي حالانکې تاریخ بیا دا لیکي چې باباجي مبارک سره چې آخري محاذ ته تلي صرف 11 مجاهدین پاتې
یعنی 11 مجاهدینو سره دی مبارک مخکې رسېدلی و، باقي مجاهدین شاته پاتې شوي وو. 11 مجاهدین دي وي او ټول عالم کفر د په شا باندې وي. دا عزتمندو د اسلام هغه لازواله قوت دی چې د دې دپاره شکست د سره شته دی. قوت سلطان و امیر از لا اله، قوت سلطان و امیر از لا اله، حیبت مرد فقیر از لا اله. اقبال فرمائی چې دا هم د دې لا اله الا الله برکت دی چې سلطان او امیر لیم ورکړی دی، بادشاه او فقیر لیم ورکړی دی چې هغه د اسلام په طاقت باندې راشي، نو هغه طاقت لازواله طاقت دی، د هغې دپاره بیا شکست د سره ممکن نه دی. ځکه قدردانو چې کلم د حضور علیه الصلاة والسلام غلامانو د خپل حبیب علیه الصلاة والسلام چهره انور ته کتلي، حضرت عثمان په جیش العسره کې چې ډېر تکلیف مسلمانانو ته حضور وی راوړی مال راوړی، د الله په لار کې ضرورت دی. او حضرت عثمان راغی وی قربان 200 آسونه او اوښان سره د ساز و سامانه پیش کوم چې په کم د مجاهد دپاره پکاري. خو چې د محبوب علیه الصلاة والسلام چهره انور ته وکتل نو د حضور علیه السلام مبارک په مخ باندې هغسې مسکالانه ورغلی چې کومه پکار وه. نو دا مبارک لاړو، لږ وخت تیر که واپس راغی وی قربان د 200 نور انتظام هم کیدی شي، 200 نور هم پیش کوم. چې بیا حضور ته وکتل نو حضور علیه السلام مبارک بیا هم طبیعت مبارک هغسې نه و، بیا لاړه لږ وخت پس او واپس راغی وی قربان د 200 نور انتظام هم وشو. چې بیا وکتل بیا هم د حضور علیه السلام مبارک په مخ باندې هغه مسکاله نه ورغلی. حضرت عثمان وی چې سودا لا نه ده مکمل، بیا لاړه او چې کله بیا راغی وی چې قربان 200 نور پیش کومه او حضور ته وکتل نو د محبوب علیه السلام په چهره انور باندې مسکا راغله. او بیا وفرمایل اوجبت عثمان، د دې معنی دا جوړیږي چې عثمان نن ته هغه قرباني ورکړه او د خپل نبی په چهره باندې د په یو داسې وخت کې مسکا راوسته چې دا د تنګدستی وختو، دا د سختۍ وختو، نو ای عثمانه نن ته عجیبه قرباني ورکړه او داسې قرباني دې ورکړه چې نن جنت را منډې کې ستا د قدمونو د لاندې راغی. ځکه قدردانو باباجي مبارک به فرمایل وی به د صحابو د ژوند کل متا دا وه چې آخر څه داسې وکړو چې په هغې باندې د حضور علیه السلام په چهره انور باندې خوشحالي راشي، مسکا راشي، او چې دا عمل به وکړو په هغې باندې به مسکا راغله نو بیا به ټول عمر نورو صحابو رشک کو په هغې عمل باندې چې کاش مونږ په ژوند کې څه داسې وکړو. ځکه به د مبارک وجړل، امیر المجاهدین به وجړل او وی به چې د حالاتو ته ګورم او دا د عاشقانو ټول ژوند په دې کې تیر کړی دی. د خپل نیکه مبارک کتابونه چې زه ګورم تاسو یقین وکئ چې کوم درد دی او کوم تکلیف دی د اسلام په باره کې، ولې چې دا د محبوب علیه السلام په خپله باندې د باباجي مبارک په ژوند کې به یو رساله چاپ کېده او هغه رسالې ته به الصادقه وې او دا الصادقه رساله ماهانه رساله وه. په خپله نیکه مبارک په یو رساله کې دا ما سره شته، په هغې کې په خپله باندې ویلي دي چې زما یو مرید زه عام طور باندې موږ له داسې خلک ډېر راشي خوبونو والا، دا خوب مې جي لیدلی دی، دا مې ستاسو باره کې لیدلی دی، دا مې حاجي صاحب باره کې لیدلی، دا مې داسې موږ چېرته منبر باندې نه بیانو، دا مو عادت دی، نه داسې عام مجمع کې بیانو، زړه مو پرې مطمئن شي پوهېږئ دې باندې. خو تاسو ته پته ده سوشل میډیا دور دی، خلک ترې څه سلانجې بیا جوړوي او ضرور هم نه ده چې خامخا بیان کو. خو دا نیکه مبارک چونکې هغه وخت خلکو صادقانو او چې کوم ورسره ملګرتیا کول هغه هم ډېر صادقانو. وی چې زما له یو مرید راغی وی راته وی چې باباجي صاحب خوب کې مې د دواړو جهانو سردار مبارک ولیده، دلته که زموږ چې کوم زوړ جومات و په دې ځای باندې باباجي صاحب د وخت و، وی په دغه جومات ته محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک خوب کې مې ولیده چې تشریف یې راوړي. وی تاسو مبارک باباجي صاحب وی ما ته وی چې تاسو ورته مخامخ چې کوم دی په ادب سره ناست یې، نو یې تپوس د نه وکړي چې زما عاشقه څه چلو شو د پاکستان، تاسو مبارک ورته ډېر په خفګان سره ووایه چې قربان ډېره دوکې شروع دي، د اسلام دپاره ډېر کوششونه کوو خو ډېرې دوکې شروع دي. وی محبوب علیه الصلاة والسلام د ډېر خفګان نه د خپل چهره انور 3 پیرې داسې کي او بیا محبوب علیه السلام روان شي. هغې نه پس باباجي مبارک فرمایلی دي باباجي مبارک خپله تبصره کړې ده. باباجي مبارک فرمایلی دي چې ورې د دې وطن کې چې د اسلام رڼا نه وي، د اسلام نظام نه وي، د حضور دین پرچم بلند نه وي، نو یې ګورې دې سره زړه د حضور مبارک دردیږي. خفګان د مدینې منورې د جانان مبارک بیا په اشعارو کې لیکلي د محمد رسول الله په دین جړه کومه،
زړه مې زخمی دی په دې غم چرته دوا کومه او د مدینې منورې رسول الله ظهیر دی ځکه په غم د اسلام آه واویلا کومه او راځئ چې وجاړو اول په دې ډېر غم د اسلام بیا په خدمت وتړو ملا دغه وینا کومه او غم د اسلام د مسلمان غم د پردی یې نه کې ای مسلمان دا وینا په طرف ستا کومه او که څه غیرت لرې خو تو که د دنیا په عزت زه محمد امین جړه د غم رښتیا کومه هغه مبارک بیا فرمایلی دی چې دا د اولیاو وطن دی دا د محبوب علیه السلام دا شکانو وطن دی د دې سره خصوصي مینه د مدینې منورې د کریم آقا مبارک ده چې په دې کې د اسلام رڼا وي او اسلام په خپل آبوتاب کې پړقیږي نو په دې باندې به روح د مدینې منورې د جانان مبارک خوشحالیږي زړه مبارک به د هغې مبارک خوشحالیږي نو ځکه قدردانو که مونږ دا کوشش وکړو مونږ به څومره یو او زمونږ وس طاقت به څومره وي کم از کم د هغې پورې مونږ پړ یو چې کم مونږ خپل په دې وطن کې د اسلام دپاره څه کیدی شي د اسلام دپاره کم تګ و دو کیدی شي کم محنت کیدی شي کم کوشش کیدی شي چې هر سړی د خپل حصې کوشش وکړي د خپل حصې محنت وکړي تاسو ته زه په یقین باندې وایم چې بیا به هغه ورځ مونږ ډېره زر په خپلو سترګو باندې ووینو چې په دې وطن کې به د اسلام نور چې دی دا په خپل آبوتاب کې پړقیږي او که داسې نه وي نو مونږ هر څه وکتل چا په خپل لږ ژوند کې وکتل د چا ډېرې زمانې وشوې چا ته 80 کاله یاد دي چا ته 80 کاله یاد دي چا ته 50 کاله یاد دي چا ته 30 یاد دي چا ته 40 یاد دي خو هر سړی چې څومره ورته یاد دي نو پته ده ورته چې په دې فرسوده نظام کې د مسلمانانو دپاره څه نشته همیشه چې یو د کرسۍ نه راپرېوځي او بل ورخیږي نو هغه په ډولونو باندې ورخیږي خو چې د هغه نه ځان خلاصوي نو بیا هم په ډولونو باندې خلاصوي خوشحالي په هغه ورځ باندې مټیانې تقسیموي وجه څه ده عزتمندو په دې نظام کې دا څیز شته دی نه ډېرو خلکو خپل امیدونه یو طرف ته کړي وي دا فلانې صاحب به راشي او دا فلانې خان به راشي او دی به دا وطن داسې کي د هغه زمانه هم لیدلي وي خو یاد ساته عزتمندو د پاکستان بقا صرف اور صرف په اسلام کې ده د پاکستان د مسلمانانو عروج او کامیابی صرف اور صرف په اسلام کې ده د اسلام نه علاوه که بل لار هره لار چې وي او هغه دې ځان ته مخې ته کړه او په هغې کې خپل عزت تلاش که نو حضرت عمر فاروق تاریخي الفاظ دي د بیت المقدس د فتح په ورځ باندې حضرت ابو عبیده بن جراح ته تاریخي الفاظ دي چې هر کلم الله مونږ له عزت راکړی نو په اسلام باندې راکړی دی او چې هر کلم هم د اسلام نه یو قدم هم اخوا دیخوا که نو علاوه د ذلت او د رسوایۍ نه به بیا بل یو شی مقدر نه همیشه د دې وطن بقا خوشحالي عروج کامیابی دا د انګریز په قانون کې نه ده دا د هغه په تلي سټلو کې نه ده دا د IMF په غلامۍ کې نه ده دا د ورلډ بینک په غلامۍ کې نه ده او دا د هغې سره تعلقاتو کې نه ده د دې وطن خوشحالي الله صرف اور صرف په اسلام کې ښودلی او چې د اسلام نه خوا دې خوا شوې چې ډېر زیات مخکې رستو شي اخري خبره هم دا ده چې دلته چې د دې د وطن بقا ده نو دا په اسلام کې ده که مونږ نن هم د دې دپاره خپل محنت وکړو کوشش وکړو الله کریم جل جلاله به مونږ باندې هغه ورځ راولي چې انشاءالله تعالی رب العزال به د خپل حبیب علیه الصلاة والسلام مبارک په طفیل باندې او د هغې مبارکو په خاطر باندې الله به په مونږ باندې هغه ورځ راولي چې انشاءالله په دې وطن کې که مونږ ونه لیده زمونږ بچي به یې ویني زمونږ اولاد به یې ویني خو زمونږ د دې فقیرانو حصه به پکې ضرور شامله وي زمونږ اولاد به دا نه وي چې زمونږ اسلاف هغه دي خدای دې بیخ وباسي چې هغې د وجې نه د اسلام نه راغلی د هغې د وجې نه دا وطن کې د اسلام قانون نه نافظ شوی دا ډېر بدترین تاریخ وی که زمونږ نوسي کړوسي داسې وی زمونږ بچي داسې وی چې خدای دې د دې مشرانو بیخ وباسي چې دې د اسلام مخې نیولی وی نو دا ډېره لویه بده ورځ به چې زمونږ بچي داسې وایي چې دا چې نن مونږ څه وینو او دا چې نن مونږ څه ګورو دا هغه محنتونه دي چې زمونږ مشرانو کړي دي الله یې ثمره مونږ ته وښودله او الله منصف ذات دی هغه د چا خواري بې ځایه نه بوځي رب لا یزال دی په دې وطن باندې د اسلام په رڼا دی الله روښانه کړي